عزیزان و محترمو، الحمدللہ دا اللہ پاک ډیر لوی احسان دی، فضل لے دا رمضان المبارک دا د برکتونو، د رحمتونو، د خوشحالو او د فضایلو نه ډکه میاش خپل اختتام طرف ته روا دوا ده. ما ته خوشاله اختر را روان دی. الله رب العزت د رمضان المبارک دا میاش دا د مسلمان د پاره د ګټې یو سیزن د الله پاک د رضا کولو، د الله د خوشالولو یو موقع الله پاک ماته تر نصیب کړله. لږه خبره وکړو بس. ډیر خلک د روجې په انتظارو د رمضان میاش به راځي، موږ به روجې نیسو، موږ به ختمونه کوو، تراویح به کوو، دا به کېږي دا به کېږي. خو د رمضان د میاشتې د لیدو نه وړاندې هغوی د دنیا نه لاړه، د هغوی هغه ارمان نیمګړی پاتې شو. نن د هغوی د پاسه د خاورو ډیري پراته دي. او زما ستا هغه شوق او زما ستا هغه تمنا او هغه ارزو الله تبارک وتعالی پوره کړه. څلېرویشتمه تراوه وشوه. زما محترم و عزتمندو، ډیر د فکر او د غور او د سوچ خبره ده. پکار دا و هر یو کس لا، هر نارینا زنانا، هر مشر کشر، هر خان نواب، هر غریب او امیر چې هغه په خپل زندګۍ باندې نظر واچي چې د رمضان نه مخکې زما ژوند څنګه و څنګه دی. روجه چې نه و شروع شوې زما منځونه څنګه وو، او چې کله د روجې میاشت راغله دا سبا څلېرویشتمه روجه ده، نو زما منځونه په کوم حالت کې روان دي. د روجې نه مخکې زما د تلاوت کوم حال او اوس کوم حال دی. د روجې نه مخکې زما دعاګانې څومره وې اوس څومره دي. هر یو کس دی خپل ټیسټونه او خپل ایکسرې په خپله وکړي. کچره زمنګ په منځونو کې، زمنګ په تلاوت کې، زمنګ په ذکر کې، زمنګ په دعاګانو کې ډیرواله راغلی، اضافه شوي، خپلواله راغلی، نو د الله شکر ادا کوي، الحمدلله ووایي. او عزیزانو، که هغه زوړ حسابي مخکې هم 2 کړي، 3 نه کړي، 3 کړي، 2 نه کړي، کله سپاره سبق ویلې، کله نه ویلې، کله ذکر کړی، کله نه کړی، نو په کوجه کې او په روجه کې فرق څه پاتې شو؟ دا خو یو موقع ده. نفل په فرض باندې او فرض په اویو فرضو باندې. دا خو زما ستا دپاره الله تبارک وتعالی یو بانې ګوري چې زما دا بنده ما ته رانږدې شي. خو ما تا د غفلت په خوب باندې ودی موږ وی وبشي رونو خفه کېږئ مه ګورئ. ډیر خلک زمونږ ډیر رونه او ډیرې خویندې د 2024 په رمضان کې وو، خو د 2025 په رمضان کې نشته دی. او په دې ناسته مجمع کې د 2026 رمضان به راځي زما محترمو، دا رمضان به راشي د 2026، خو ما ته څوک به وي او څوک به نه وي، هېڅ پته نه لګي. واګې د بل په لاس کې دی، واګې خو پېژنئ که نه، د اس دا واګې چې واګې د بل په لاس کې دی، پته نه لګي چې څه ټایم کې راکاږي.